محترمو سامعینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هغه چا چې هغه خلکو ته د اخلاقو درس ورکوي، د مذهب درس ورکوي، د دین درس ورکوي او د اسلام د سپېڅلي دین د اصلي ترجماني دعوه کوي، د هغه اخلاق تاسې واورئ. آیا دا نبوي اخلاق دي؟ آیا دا د سید اخلاق دي؟ آیا دا د عالم اخلاق دي؟ آیا دا ګرسره انسانیت دی؟ تاسې خبرې واورئ. د چا سره د ده میسجونه سوي دي، زه د میسجونو ته به تاسې اورم، تاسې خپله قضاوت وکړئ چې دغه سړی ګرسره د علماو صف پرېږده، ګرسره د یو هوښیار د هوښیارانو په سر کې څوک درېږي، داسې کسان دیو ته د یو هوښیار سړي په سترګه باندې کتل، یو هوښیار عامي په سترګه دې ته کتل دغه له روایش لري. تاسې خپله قضاوت وروسته وکړئ. السلام علیکم صاحب شیب کشر نه دی نو ته څوک پیدا که باندې به پر وګورو چې کشر دی که مشر دی. یو واده ماده ور پیدا که هماځې کوسه دی ورور که بیا مې واده واله څوک شته نو خو پیدا که ورور نه دی کشر. دا د هغه چا په جواب کې ویلي دي چې د په ویډیو کې له قرضنې پر بغل کښېنولی وو، اوس دا خپل کمزوري چې دی ومني دا نه مني، دی د هغه دفاع کوي. یو میسج دا دی، د دوم ته یې ګورئ. دا پیغور نه دی صاحبه، دا خو لوی سړی دی. که ته داسې یو وچه مچه په کور کې لرئ خو غږ وکړي دا به در ولو در پلار به بې کړي. یا کونډه منډه لرئ یا وچه لرئ یا وچه لرئ هغه به در پلار به کړي. دا خو پیغور نه دی ورور، دا خو داسې خلکو ته پیغور دی. السلام علیکم صاحبه دا ګوزو کار نه دی لکه ته چې ګوزونه غورځوې هر کوسه د هغو سره چې د تاسو خبرې کړي دي. سراج الدین خلیفه صاحب داسې د وسان ملګري نه لري لکه ته. ته نر زوی څه ځان ښکاره کړه چې زه دلته یم، دغه مې ځای دی، دغه مې کور دی، بار زه تا وګورم چې ته څنګه نامې یې، څنګه مجاهد یې. ګوزاوړان موږ په جهاد کې نه پرېږدو لکه ته. په چکه په یو کار ننوتلی د دې سره خلکوس پنجپیریان موږ د جهاده بند کړي دي. ته په دې خبر یې که نه؟ خپله د سراج الدین خلیفه صاحب زوی سیلا جوړی چې په کونه لرګي در ومنډم. پله پنجپیریان کې بیا خپل د سراج الدین خلیفه صاحب زوی سیلا وایي چې دا د مجاهد سره د اخلاق د یو مجاهد سره خبر راغلی ده. سم به شولې ځان ښکاره کړه، ځای راوښیه چې دلته یم، هره ستا چل ما زده دی. د چکه دلته د عبدالرازق سره په کونه کې ناست یې، دلته د هغه ځای پر لمبرو باندې خبرې کوي. زه د سراج الدین خلیفه ملګری یم، پلان کې یم. د کچره روډ د ګوزو شپې ولاړې چې کچره روډ ګوزونه مو اخلاقو ته یې ګورئ. نه یې خبر دلته اوس مزامونو یو بله کیسه جوړه ده امارت کې. اخلاقو ته یې ګورئ. کونه باندې په امارت کې خلک لرګي ورمنډي. دا به دې نه کم ستا غر ته وغیم په دغه کار. ګورئ اخلاقو ته یې. ولې چې په کونه کې د ګدپشن بعضې دا لرګي در ومنډه ودرېږه چې بله زه تا پیدا کړم ستا غر ته وغیم بیا به تا ګورم. دا هغه مجاهد کبیر او شیخ الاسلام او فاتح امریکا او پلان و بستان شیخ الحدیث و تفسیر صاحب د اخلاق حمیده او د ښو اخلاقو پلانکی، یعنی چې څه صفات په ده پسې تاسې وګورئ په ویډیوګانو کې هلته لیکلي چې خورا ډېر صفات لیکلي. د ده خوله دغسې نجسه ده، دغسې نجس الفاظ یې نوځي. نو که چیرې یو سنګینه سړی د داسې یو نجس سړي سره، نجس خولي سړي سره، مردار خولي سړي سره بحث نه کوي، د دې مطلب دا نه سو چې هغه سړی نو بس مغلوبه دی. د دې مطلب دا چې د چا د بې شرمۍ په وجه د هغه سره کلام نه کول، بحث نه کول، دا خپله د هوښیارۍ فیصله ده. نو که اوس مفتي سهیل خان شیراني صاحب د دغه سړي سره مجلس نه کوي، ناسته نه کوي، نو دا ډېر ښه کوي چې نه کوي، ځکه دې سړي خوله دغسې مرداره ده، دغسې نجس الفاظ وایي. د دې سره هغه د پښین او دا کوچلاغ یا دې خواته ګلستان کې یا چمن کې یو څه کسان شته چې هغوی دا ډرامې جوړوي
او نه په ښکنځلو پروا کوي، نه د بل چا په ښکنځلو پروا کوي. د هغه کسانو مناظره د سره ښایي چې هغه د سره مناظره وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله.